أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في سورة أنعام تدي أول رکوع خلاصه دادا چې الله پاک دا خبره اوس بیانوي چې کوم شیزونه په شریعت کې الله پاک په قرآن او په حدیث کې او په دې دین اسلام کې کوم شیزونه هغه حرام دي، نو هغه شیزونه د هغې حراموالی عقلمن خلک او عقل تسلیموي او دارنګې د پخوا نه چې کوم دی هغه خبره لکه منقول ده او الله پاک د هغې د حراموالي حکم کړی دی. لکه دا خبره بیا بیان شوله چې په کومو شیزونو کې د انسانانو چې کوم دی نقصان دی روحانی یا جسمانی یا دواړه، نو الله پاک هغه شیزونه حرام کړي دي، په هغې باندې الله پوهه دی. نو دې رکوع کې دارنګې په هغې بله رکوع کې دغه خبره چې کوم دی بیانېږي. نو الله پاک فرمایي چې الله پاک خدا ته ذات چې دا باغونه تاسو ته پیدا کړي معروشات، بعضې باغونه داسې دي چې هغه چې کوم دی برخې جوړې کېږي لکه انګور یا دا تورۍ، دا بعضې سبزیانې، او غیر معروشات هغه باغونه چې هغه خلک یې بره نه خېجي یا یې زیلی نه لکه غټې ونې شولې، او یا چې کوم دی د هغې زیلی وي خو لیکن بر هغه خلک یې خېجي نه لکه دا خټکي وغیره. او دارنګه الله پاک دا کجورې پیدا کړي دي او دا فصلونه مختلف چې کوم دی میوې دي، هغه خوندونه رنګونه جدا دي، او دا خونه ډېر برکتي ونه ده، او دا انار چې متشابهن الله پاک وي هغه رنګونه چې کوم دی او پاڼې یو شانتي وي لکه د یو انار او د بل انار، لیکن وغیره متشابه، لیکن خوندونه چې کوم دی جدا جدا دي. نو دا کارونه صرف یو الله کوي شي، دا بل څوک نشي کولی. کني یو اوبه دي، یو هوا ده او یو ځمکه، لیکن بعضې بوټي که هغه بره ونه خېجئ نو یا به چې کوم دی هغه میوه او هغه ترکاري به سره ونه شي، او یا به چې کوم دی کمه وشي، او چې دا کم بوټي چې کوم دی یعنې په ځمکه باندې وي که دا بره خېجئ نو کیدي چې بیا چې کوم دی هغه میوه ونه کي او هغه پیداوار ونه شي او یا کم وشي، نو دا الله په دې باندې پوهه دی. دارنګې کجورې مختلفې کجورې دي، په دې کې هم نر او زنانه په دې کې هم شته په دې بوټو کې، او دارنګې دا فصلونه یو شان پاڼې به وي او خوندونه چې کوم دی جدا وي. نو الله فرمایي دا الله پیدا کړي دي. نو دې وجه نه دا په ځان مه حراموئ، د بوتانو په نوم باندې د بل چا په نوم منښتې مه کوئ. الله فرمایي چې کله میوې وکړي دا میوې دا پیداوار خورئ استعمالوئ یې، هغه کې ستاسو پیدا ده، الله ځان دپاره نه دي پیدا کړي. وآتوا حقه یوم حصاده، لیکن الله پاک د هغې حقوق ادا کوئ یوم حصاده، په کوم ورځ چې کټ کوئ او فصل چې کوم دی کټ کوئ لوکئ یا دغه میوې کټ کوئ نو د هغې حق ورکوئ. نو د هغې حق نه څه مراد دی؟ بعض علما وایي چې لکه صدقې پکې ورکوئ، لکه پخوا به چې کوم دی د کله باغ چې کوم دی شوکېده نو غریبانان به راجمع شي، نو الله پاک وایي د صدقې پکې ورکوئ، یا به چا غوبل کو فصل هغه یې لو کو نو هغه صدقې پکې ورکوئ الله پاک وایي. او دارنګې وآتوا حقه د هغې لسمه برخه چې باراني چې کوم دی بوټي وي او فصل وي او باغونه نو بیا په هغه کې لسمه ده، او چې ارټي وي یا نیري وي نو په هغې کې کړاوونه ډېر دي، او نو په هغې کې بیا چې کوم دی شلمه ده، الله پاک وایي دا ورکوئ. نو دې کې یوم حصاده راغی چې کوم ورځ باندې کټ کړی کېږي
او هغه باغ شو کولای کېږي، نو دا هغه ورځ هغه لسمه یا هغه شلمه، لکه مثال به دا ور وسته چا فصل وشو غنم وشو، نو کوم ورځ چې کټ کوي نو بس لسمه په ده باندې لازمه شوه چې کله وچه ځمکه وي نو لسمه به دی ورکوي. که دغې پټي چې کوم دی اوس لس مانه چې کوم دی غنم کړي بس دی به پکې یو من ورکوي. اوس که دی بیا ترېشرې کوي او د ترېشرو چې کوم دی هغه پکې حسابوي، نو هغه پکې ورنه حسابوي. د هغې نه چې کله فصل بس وشو او کله کټ شو نو د هغې ورځ چې کوم دی په حساب باندې. نو اوس نن سبا خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دی چې بس ور ترېشر وکړي نو ترېشر ته خپلې برخې ووسي او د هغې نه پس چې بیا کم پاتې شي نو خلک بیا په هغې کې زکات ورکوي او خپل عشر ورکوي. نو دا خبره لکه غلطه ده چې کم بس په لو کې هغه کم ټول کم پیداوار شوی کم فصل شوی دی نو د هغې لسمه به ورکوي. او دا خو تر خپل سهولت لپاره چې کوم اوس ترېشرې کوي، پخوا خو به خلکو ترېشرې نه کولې. او الله پاک وی ولا تسرفو، زیاتې مه کوئ. زیاتې هم دا دی چې د بوتانو په نوم باندې چې کوم دی منښتې کوئ د بل چا په نوم، یا زیاتې دا هم دی چې ته د هغې حق نه ورکوې، هغه لسمه برخه نه ورکوې، دا هم زیاتې دی. او ولا تسرفو دا حکم هم دی چې اسراف مه کوئ. لکه مثال په طور یو سړی دی هغه ټول چې کوم بس کم فصل یې وشو کم میوه یې وشو د هغه ټول بس د الله په نوم ورکړي او د خپلو بچو هغه حق نه ورکوي، هغوی محرومه پاتې کړي، نو دا هم اسراف دی، دا هم زیاتې دی که نه. یا په ګناه کې دی د خپل مال خرج کوي، دغه پیداوار د خدای پاک ورکړ او د هغې نه پس بیا الله پاک د څاروو چې کوم دی څه احکامات ذکر کړي. نو الله پاک فرمایي وهو الذي انشأ جنات معروشات، او الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړي دا باغونه معروشات چې برخې جوړې کېږي، لکه دا انګور شو تورۍ وغیره، وغیر معروشات او هغه باغونه چې هغه برنخې جوړې کېږي. نو الله پاک فرمایي دا ټول باغونه او دا فصلونه لما پیدا کړي دي، او تاسو پکې بیا د بل چا په نوم باندې منښتې بیا کوئ د بوتانو په نوم باندې. والنخل والزرع، او الله هغه ذات چې هغه پیدا کړي دا کجوري او دا فصلونه مختلفا اکلوه، په دې حال کې چې مختلف دي اکلوه د دې هغه خوراکونه او د دې هغه پیداوار د دې هغه میوې رنګونو کې خوندونو کې مختلف وي. والزیتون والرمان، او الله پیدا کړي دا خونه او دا انارونه متشابها په دې حال کې چې یو شانتي دي د دې دا رنګونه او پاڼې، وغیر متشابه او یو شانتي نه دي خوند په لحاظ سره. د خوند په لحاظ سره ګوره یو تریوي او بل خوږي، دا ټول د چا قدرتونه دي؟ دا د الله. کنه یو ځمکه ده، یو اوبه دي، یو زمیندار دی. کلوا من ثمره اذا اثمر، الله فرمایي خورئ تاسو د دې د میوجاتو نه د دې د پیداوار نه اذا اثمر چې کله پیداوار وکړي هغه میوې ونیسي نو خورئ یې. الله وایي تاسو مې پیدا کړي. وآتوا حقه یوم حصاده، او ورکوئ تاسو د هغې حق صدقې پکې ورکوئ. الله وایي او دا رنګې هغه که باراني وي لسمه برخه او که نیري وي یا ارډي وي بیا شلمه برخه، د هغې حق ورکوئ یوم حصاده، په ورځ د هغې د هغې کټ کولو لو کولو. نو د هغه ورځ لږ ور اعتبار دی ښه چې کوم ورځ باندې هغه فصل کټ کېږي نو د هغې په حساب باندې به لسمه وي. دا نه چې ترېشر دی هغه خپله حصه والي بیا وروستو بیا پکې د الله هغه حق ورکوي. او دارنګې په دې میوجاتو کې په سبزو کې چې چا په پټي کې سبزي کرلی وي او په پټو کې میوې وي ونې وي نو د هغې لسمه به ورکوي که نیري ځمکه وي، ولا که باراني وي که نیري بیا شلمه ده. ولا تصرفو، زیاتې مه کوئ. الله وي شرک مه کوئ. او دارنګې زیاتې دا دی چې د هغې هغه صدقې ته نه ورکوي، د الله هغه حق نه ورکوي. انه لا يحب المسرفين، بېشکه الله تعالی نه خوښوي اسراف کوونکي، زیاتي کوونکي. او دارنګې الله پاک فرمایي چې دا څاروي زره ما پیدا کړي دي، که دا اوښ دی اوښه، غوا غوی او دارنګ ګډ ګډه بیزا سیرلی، الله وي دا کورني ځناور دې ته انعام وي ښه.
د دې وجه نه دې ټول صورت هم صورت انعام وي. دا انعام او د څاروو بیان په دې کې راغلی دی. الله وی په دې کې ما پیدا کړي حمولتن، هغه څاروي چې هغه بوجونه تعالی وړي، لکه دا اوخان شو، دنګ دنګ څاروي دي، اوچت قد واله دي. وفرشا، او الله پاک وی هغه ځناور مې پیدا کړي چې واړه قد واله دي، چیت چیت دي، لکه دا ګډې شوي، دا بیزې شوي. فرشا لکه دا د ځمکې سره سم د فرش سره د ځمکې سره سم برابري ښکته چیتي. او یا فرش او ته څه کوي چې دا په فرش باندې په ځمکه باندې خلک یې سملي چې کله یې ذبحه کوي. نو دا واړه واړه ځناور دي، او اوښان خو به په ولاړه باندې چې کوم دی ذبحه کړی کېږي که نه. نو الله فرمایي چې دا څاروي د ما پیدا کړي. ښه نو د بل چا په نوم پکې منښتې مه کوئ، د الله په نوم منښته کوه. ټیک ده که یو انسان داسې وي چې یاره که د ما مریض جوړ شو نو د الله په نوم زه هغه څاروي ذبحه کړم، او ثواب به نبي علیه السلام ته وبخم، ثواب به چې کوم دی اولیاء کرامو ته وبخم، نو بیا جایز دي. خو لیکن منښته به د الله په نوم. او الله وي دا خورئ د شیطان د قدمونو پسې مه ځئ، د ځان نه یو شی حلالوئ حراموئ ما، ځکه ستاسو دشمن دی. او دا اته جوړې دي الله وي. اوخه من الضأن اثنين، په دې ګډو کې دوه، یعنې ګډ ګډه. ومن المعز اثنين، په بیزو کې خیرلی او بیزه. او دا رنګ ومن الابل اثنين، په اوښانو کې بیا دوه دي، اوخه. ومن البقر اثنين، او په دې غواګانو کې دوه دي، غویې او غوا. او دا میخه او دا سنډه چې دي که نه، دا په غواګانو کې حساب دي. ښه نو الله تعالی فرمایي چې دوی ته ووایه چې په دې ټولو ځناورو کې دا ناران چې کوم دي دا الله حرام کړي دي، که نه دا ښځې پکې چې کومې دي، غوا ده، بیزه ده. او که نه هغه شی حرام دی چې د دې ښځو چې کوم دی په کوم رحم کې او په خېټو کې کوم بچي دي، لکه د دې اوښې او د دې غوا او د بیزې او د ګډې په خېټه کې چې څه دي، که هغه هلک یې که هغه جنۍ یي، که مذکر یي که مؤنث یي، دا الله حرام کړي دي. یعنې کوم ځای کې راغلي دي؟ الله پاک دا نه دي ویلي چې تاسو کوم ځان نه چې کوم دی شیزونه حراموئ. دوی به د ځان نه چې کوم دی یو شی به بس یو اوښه یو سنډه به چې کوم دی یا اوښه، هغه به یې د بوتانو په نوم ومنه، او په هغې به سورېدل نه، کله به د هغې پی نه اخېستله، د هغې نه به یې پیدا نه اخېستله. نو الله تعالی فرمایي چې که نارینهوالی د هغې د وجې نه دا حرام دي، که نه د ښځېوالي د وجې نه دا حرام دي، که نه د مور په خېټه کې دي د دې وجې نه حرام دي. الله پاک وایي دغه یوه خبره هم نه ده، دا تاسو د ځان نه چې کوم دی مقرر کړي دي. او ورته ووایه چې کله الله د دې حکم کوو نو تاسو ولې حاضر وایسه، کوم ځای کې الله ویلي دي؟ الله فرمایي چې څوک په الله دروغ جوړوي که نه چې خلک هم بېلارې کړي، د هغه نه غټ ظالم نشته. ښه ومن الانعام حمولة وفرشا، او الله پیدا کړی دی کورني ځناورونه حمولة هغه اوچت قد والا، وفرشا هغه ځناور چې هغه وډي کې قد والا دي، یا حمولة هغه ځناور چې هغه بوجونه وړي، وفرشا هغه ځناور چې په فرش باندې په ځمکه باندې هغه سملولی شي چې څوک یې ذبحه کوي. نو الله وي دا ما پیدا کړي. ښه دا د بوتانو نه دي پیدا کړي، او نه د یو پیغمبر پیدا کړي، نه د یو بابا پیدا کړي دي چې ته منښت د هغه په نوم باندې کوي. کلوا مما رزقکم الله، خورئ تاسو د هغه نه چې الله تاسو ته کوم رزق درکړی دی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان چې هغه وي دا حلال دی او دا حرام دی، د شیطان پسې رواني. انه لکم عدو مبین، بېشکه دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره دی، خو په تاسو باندې هغه حلال شیزونه حرامول غواړي، او چې کوم حرام دي هغه تاسو دې حلالول غواړي. دا شیطان خو دشمن دی که نه. الله پیدا کړي ثمانیة ازواج، اته جوړې، من الضأن اثنين، د ګډو نه دوه، یعنې ګډ او ګډه. ومن المعز اثنين، او د بیزو نه دوه، خیرلی او بیزه. قل اذکرین حرم ام الانثیین، ویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذکرین چې آیا دا دوه نارینه یعنې ګډ او دا خیرلی
حرم الله حرام کړي په دې کې دا کوم ناران دي دا الله حرام کړي دي امل انثیین او کنه دغه زنانا دغه کمی خزي چې پکې دي دا ګډه دا بیزه ده نو دغه الله حرام کړي دي اما اشتملت علیه ارحام الانثیین کنه هغه چې مشتمل دي پاغي باندې ارحام الانثیین هغه رحمونه نو دغه دوه زنانا او دغه دوه خزو ان د ګډه په خېټه کې چې سدي یا د بیزه کاغار شي دی کاغه چې کوم دی نر دی کاغه جینای ده دغه الله حرام کړی دي ان د حرام والی وجه څه ده نارینه والے دي جینای والے دي اکانه د مور په خېټه کې دي د دې وجه نه حرام دي الله ودا یو وجه نشته مدا حلال دي استعمالوي نبئوني بعلم ان كنتم صادقين خبر را کوي ماته تاسو بعلم سب دلیل سره علم څه دلیل پیش کوي کنه چې دا الله حرام کړی ان کنتم صادقین کله تاسو رښتینی یې په دې خبره کې چې دا الله حرام کړی دي نو تاسو رښتینی یې نو بیا غو دلیل پیش کوي کوم ځای کې راغلی دي الله په کوم کتاب کې ویلي ومن الابل اثنين او الله په پیدا کړی دي من الابل د اوخان ندوا اوخ او اوخا ومن البقر اثنين او د غواګانو ندوا غوي او غوا ادا میشه پاره کې داخل دي ښا دا د غواګانو یو قسم دي نو چې الله دا پیدا کړی دي نو تاسو ته وکړه چې دا ناری نه ده پکې الله حرام کړي کدا زنانه پکې الله حرام کړي اکنه د مور په خېټه کې چې کوم دی د اوخه یا د غوا کاغه لګ دی کاغه جینې ده دا الله حرام کړی دي قل اذکرین او یا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې آیا دا دوا نارینا ان دا اوخ او دا نغا غوی یعنی په دې کې کوم مذکر دی حرم الله حرام کړي امل انثیین او کنه دغه زنانا دغه خدي یعنی اوخه او غوا اما اشتملت علیه ارحام الانثیین کنه هغه چې مشتمل له پاغي باندې هغه رحمونه دغه دوه خذو دغه دوه یعنی مؤنث یو اوخه ده او بل غوا ده نو چې دغه په رحم کې وي دغه په خېټه کې وي نو دغه وجنه دا حرام دي دغه نر یا دغه جینې چې دا د مور په خېټه کې و دا د دې وجنه یا د دې وجنه چې دا الګ ته یا د دې وجنه جینې ده ځان نه وی خبره کوي ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا او کنه تاسو حاضر وای ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا باغ وخت چې حکم کړو تاسو الله بهذا د دې حلال او د دې حرامو کوم ځکه الله تاسو کوم ځای کې وایي تاسو حاضر وای هغه ټیم کې چې الله چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه مقرر کړی نو الله پاک فرمایي چې اصل کې خبردار چې په دې کې او مشر تیر شو د دې کافرانو د مکه د عربو عمر ابن لوحي خزاعي او سړی تیر شو دا خبره اصل کې هغه جوړ کړی وي هغه الله پاک هغه غټ ظالم وخا هغه دوی هغه مشر او دا شاته کشران به بیا وسره روان دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا فسوق غټ ظالم کې دي شي یعنی غټ ظالم نشته دا هغه چانه چې هغه جوړ کړو په الله باندې دروغ د بدا خبره کوي دا به الله حرام کړی دي او الله په دې باندې خوشاله دي او د بوتانو بونم باندې منښت کوي نو الله وی دا غټ ظالم دته نشته ليضل الناس بغیر علم چې خلق بیلار کی خلق گمراه کی بغیر څه علم نه بغیر څه دلیل نه نو الله وی دا ظالمو ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله به هدایت نکي دي ظالمانو خلقو ته دي کافرانو خلقو ته الله هدایت په آخرت کې جنت تلاري نکي خدای جنت لار به نه خي ظالم کافر ته او دانګه په دنیا کې چې کم پورې ظالم خپل ظلم نه توبه نه وباسي او پیمانه کیږي نه نو الله پاک دا خلکو ته به هدایت نه کوي خان الله دا هدایت ډېر قیمتي شی دی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه نو په دې رکوع کې دا خبر بیانېږي لکه مخکې تیر شو چې مسلمانانو کوم شیونه په دوی حرام دي نو د دې حرامواله په کتابونو کې مراغله
او دا الله په وحي کې او عقل مني او دا تاسو چې کوم شیونه حرام کړی دا خو بالکل د عقل نه خلاف خبره ده. انا دا یو آسماني کتاب کې چې تراغلي دي نو په دې رکو کې دا بیانې کې چې تی کافرانو ته وایا چې دا تاسو کوم شیونه حرام کړی دي نو دغه حرام نه دي، دا تاسو چې کوم د ځان نه. البته الله پاک مردار حرامه کړی دا او بیتون کې وینه دا رنګ الله پاک حرامه کړی دا. خنزیر الله حرام کړی دی، چا د الله پاک نه علاوه د بل چا په نوم باندې منښت کړي او دغه په نوم باندې ذبح کړي، د ذبح کولو په ټیم کې به د بل چا نوم اغستی د بوتانو وغیرہ. نو دا شیدونه چې کوم دي حرام دي ښه ځان نه دی نه بچ کړئ. او حالانکه تاسو کافرانو په هغې کې اخته یئ، د مردار نه ځان نه بچ کوئ، د خنزیر نه ځان نه بچ کوئ او د بیتون کې وینه نه، د بیتون کې وینه کې به دوی برکت ګڼو. لکه په ډېرو علاقو کې هم دا پخوا به خلکو چې کوم دی بس یو شی به یې ذبح کړو نو کور مخې ته به بیا وینه چې کوم دی په دیوالونو باندې ومږله. نو د دې څه مطلب شو؟ دا خو مرداره ده، په دې کې به څه برکت دي. او د عربو د قریشو به هم داسې کار کوو مکه کې چې ذبح به یې وکړي به دغه مرداره وینه به یې د بیت الله شریف هغې دیوالونه یې په هغې باندې ککړ کړو او یې په دې الله خوشحالېږي. نو دوی ته ووایه چې دا تاسو چې کوم شیدونه حلال ګڼئ مردارې خنزیران دا د باندې ګورې حرام دي ښه ځان پوهه کوي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې زه نه مومم په هغې کې چې ما ته کوم وحي کړی شوې ده، یعنې ما ته معلوم نه دی په هغې کې چې ما ته کوم وحي شوې ده محرما یو طعام چې هغه حرام وي على طاعم يطعمه په یو خوړونکي باندې چې هغه خوري هغې لره، یعنې دا تاسو چې کوم حرام کړي دي او مخکې چې کوم تیر شو که نه دوی به دغه د ځان نه چې کوم دی حرامول دا بحیره او صائبه وغیره وغیره، حالانکه هغه حرام نه و. نو ورته ووایي چې دغه ګورې حرام نه دي په چا باندې، البته حرام درته وښیمه هغه دا دي. نو دلته کې څه بعد حرام ذکر شوي دي ها دې آیت کې، څه نور ځایونو کې دي، څه په احادیثو کې دي، څه په فقه کې بیا ذکر شوي. الا ان یکون مائدة مگر دا چې وي دغه خوراک مردار وي. مردار دغه ته وي ښه چې د بل چا په نوم باندې هغه خو وروستو را روان دی ښه. مردار دغه دی چې ذبح یې ونه شي، شرعي چې کومې ذبح یې پکار وه او ذبح یې ونه شوله نو به دغه بیا مردار وي، وینه پکې پاتې شوه د الله نوم پې وانغستی شه نو دا مردار دي ښه. نو دوی به دا مردار یې خوړلی. الا ان یکون مائدة مگر دا چې مردار وي او دمن مسفوحا یا بهیدونکې وینه دوی به دا استعمالوله، او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر ټول حرام وخه یوازې غوښه نه خو غوښه به دوی ډېره استعمالوله، د هغې هډوکي د هغې ویښته هر څه حرام دي. فانه رجس پس بېشکه دغه خنزیر چې دی ګنده دی پلید دی نه بې حیا دی ښه چې څوک خنزیر خوري هغه کې هم بې حیایي بیا راځي. او فسقا یا ناجایز ذبیحه ورته ووایه چې کوم ناجایزه ذبیحه ده حرامه وحل لغیر الله به چې اواز پورته کړی شوی وي د غیر الله دپاره د الله نه علاوه د بل چا به په هغې باندې د هغې د ذبحه کولو په ټایم کې پې د بل چا نوم یاد کړی شوی دی نو دا مرداري دي او تاسو په هغې کې اخته یې. او دارنګه علماو دا هم لیکلي دي ښه چې مثال په طور څوک د بل چا په نوم باندې منښته وکړي، د بوتانو په نوم یا د یو انسان په نوم باندې منښتې وکړي او بیا د خپلې عقیدې نه توبه نه وي وکړي او هغه څاروی چې کوم دی بیا ذبح کړي او که د الله نوم هم بیا واخلي خو د خپلې عقیدې نه توبه نه وي وکړي د هغې خپلې ارادې نه نو هغه شی هم ګوره بیا مردار دی. نو الله پاک فرمایي نبي علیه السلام ته چې دوی ته ووایي چې راځئ چې هغه حرام ده ته وښیمه او تاسو په هغې کې مشغوله یې. نو دلته کې بعضې حرام شیزونه الله پاک ذکر کړو، نور چې کوم دی قرآن کریم کې ځای په ځای راغلي دي، په احادیثو کې پوره تفصیل بیا راغلی دی ښه. البته کوم د مردارو حکم دا دی که یو انسان هغې ته مجبوره شو سخت وږی شوی دی او نور بالکل هېڅ نه میلاوېږي دی پوهېږي چې اوس مړ کېږم نو که د هغې نه یې خوراک وکړو نو الله پاک غفور الرحیم دی ښه معافي کوونکی دی. یا مثال په طور څوک چا مجبوره کړو چې وجنم دی چې شابه دا مرداره وخوره او ده بس پوهېږي چې ما اوس وجني
یا له اندام کټ کوي نو بیا دې کداغه استعمال کی نو الله پاک رانی سینا نو الله فرمای او فسقا وهل لغیر الله به فمن اضطر فهغه سوچ هغه مجبوره کړي شو ډیر سخت وګي شو مړکیږي وس یا چا په ټوپک راوړو وجنی توره پیرا کې خاودا غیر باغن په دې حال کې چې لټون کې نه دی طلب کوون کې نه دی د خوندونو نه لټي چې راشه د خوند بار د مردار خو لګو خورا مجبور دی ولا عاد او نتجاوز کوون کې وی دا مقدار نه چې لګولته په بچکیږي جیسا خو کې شوی دی نو په څومره مقدار چې دی باقی پاتې کیږي جمع دی دومره مقدار به خوري سیوا وګورې نه خوري نو که څوک مجبور شو او دا مقدار نه زیاتې نه کوي او خوراک یې وکړو فإن ربك غفور رحيم پس بشک پروردگار ساقه بخون کړي او رحم والا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون دې اتلسمې رکوع خلاصہ هغه بیان شوی چې الله پاک په دې کې دا مضمون فرمایي په دې رکوع کې چې مسلمانانو باندې کوم شیزونه حرام دي نو دا هغه شیزونو دا حرام واله دا چې کوم دی یعنی الله پاک دا شیزونه چې کوم دی حرام کړی دي او دغه شیزونو دا حرام واله هغه چې کوم دی عقل سلیم یعنی هغه عقلونه چې هغه د وهم نه او په هغې باندې خواهشاتو غلبه نه شوي عقل سلیم هغې ته وایي نو عقل سلیم هم دا خبره تسلیموي او دا خبره مني چې کوم شیزونه الله پاک حرام کړي دي نو په هغې کې د مسلمانانو د انسانانو په هغې کې روحاني یا جسمانی یا دواړه چې کوم نقصانونه وي نو ځکه الله پاک هغه شیزونه حرام کړي دي او اوس خدا ډاکټرانو دا خبره بالکل ثابته کړه چې بيدونکو وینه کې څه نقصان دی د خنزیر په غوښو کې او دا رنګ دا نور چې کوم شیزونه الله حرام کړي دي نو که ډاکټرانو وایي که نه وایي مونږ به دغه منو الله پاک دغه شیزونه حرام کړي دي خو لیکن اوسني ساینس او ډاکټرانو دا خبره لکه په تجربو سره ثابته کړه چې دا د انسان د بدن لپاره په دغه کې نقصانات وي او دغه د روح لپاره نو مخکې دا خبره یعنی بیان شوله چې ای کافرانو چې الله پاک کوم شیزونه چې کوم دی حرام کړي دي لکه خنزیر غوښې شوې یا بيدونکې وینه شوه یا دا نور نو تاسو چې کوم دی په هغې کې مبتلا یئ او په هغې کې اخته یئ په هغې حرامو کې او چې کوم شیزونه تاسو د الله پاک حلال ګرځولي دي نو هغه تاسو د ځان نه چې کوم دی بس په ځان باندې حراموئ نو بیا دلته کې یو سوال پیدا شو چې الله پاک هغه حرام شیزونه یو څو حرام شیزونه الله پاک بیان کړو نو که څوک دا ووایي چې یاره د هغې نه علاوه هم بعضې چې کوم دی حیوانات هغه چې کوم دی حرام وو نو د هغې بیان خو لکه ونه شو نو د هغې لکه جواب الله پاک فرمایي وعلى الذین هادوا حرمنا الله پاک فرمایي چې دا کوم شیزونه چې تاسو یادوئ لکه په دې ځناورو کې دا پنجو والا خپړو والا ځناور لکه مثال په طور اوښان یا لکه بتکې یا په دې مارغانو کې چې کوم پنجو والا نور نو دا یعنې په یهودیانو باندې دا چې کوم دی حرام وو اوښان پې حرام وو لکه د اوښانو دا خپه چې کوم دی یعنې خپړه شانتي وي او سوه شانتي وي موزه شانتي وي که نه او دا رنګې دا پنجو والا که دا بتکې شوي دا په دوی باندې حرام وي دا د دوی د هغې نافرمانو د وجې نه دا رنګې د غواګانو د بیزو د ګړو هغه واز کې په هغوی باندې حرام وي
چې کومې وازګې هغه په خېټه پورې وي یا په ګردو کې چې کومې ګردې دي هغې پورې چې کوم دی وازګې به وي نو دا د هغوی د نافرمانو د وجه نه په هغوی باندې الله پاک حرامې کړې وي. البته که د دغې ځناورو په ملاګانو باندې چې کومې وازګې به وي یا په کولمو پورې چې کومې وازګې به وي هغه پې حرامې نه وي، یا هغه چې کومې وازګې د هډوکي سره به لکه یو ځای وي نو هغه پې چې کوم دی حرامې نه وي. لکه اوس لم شو دا د هډوکي سره د لکۍ د هډوکي سره لکه دا یو ځای وي دغه غوښه او دغه وازګه، نو الله تعالی فرمایي چې دا مال هغوی له یعنې سزا ورکړې وه د نافرمانو د وجه نه په یهودیانو باندې صرف دا چې کوم دی حرام او د دې امت لپاره الله پاک دا حرام ګرځولي نه دي. او الله پاک وایي زه رښتینی یم و انا لصادقون. او د هغه نه پس بیا الله پاک فرمایي چې دا کافران کله به دوی دا خبره کوله چې ته که په حقه پیغمبر وې نو بیا په موږ باندې عذاب ولې نه راځي. نو ته ووایه چې دا ستاسو پروردګار ډېر رحمتونو والا دی، فراخه رحمتونو والا دی د دغې وجې نه. او چې کله بیا ګورې عذاب راشي که نه بیا ګورې خلاصېدی نه شي، مجرمان بیا ګورې خلاصېدی نه شي. نو الله تعالی دې آیتونو کې فرمایي چې په یهودیانو باندې یو څو شیزونه هغه حرام شوي هغه د نافرمانو د وجې نه، او د دې امت لپاره چې کوم دی هغه حلال دي. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الله فرمایي په هغه خلکو چې هغه یهودیانو حرمنا كل ذي ظفر ما حرام کړیو كل ذي ظفر هغه حیوانات چې هغه نکونو والا وو پنجو والا وو، لکه په مارغانو کې مثال په طور دا بتکه شوه او دارنګې په دې نورو ځناورو کې لکه دا اوښان شو سوی والا او خپړې والا دغه ځناور په الله حرام کړي، اوښان په هغوی باندې حرام وو. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. او د غواګانو او د ګړو بیزونه الله ما حرام کړي په هغوی باندې شحومهما د هغې هغه وازګې د خېټې چې کومې وازګې یا د ګردو پورې الا ما حملت ظهورهما مگر هغه وازګې چې پورته کړې وي هغې لره ظهورهما هغې ملاګانو د هغې غواګانو او د ګډو بیزو په ملاګانو پورې چې کومې وازګې به وي او هغې ملاګانو یې پورته کړې وي نه په هغې باندې چې کومې وازګې وي نو هغه پې حرامې نه وي. او الحوایا یا هغه وازګې چې پورته کړي هغې لره یعنې هغه نښتې وي په هغې کولمو پورې. او الحوایا حوایا دا جمع ده د حاویه کولمو ته ویلی کېږي، نو دغه وازګې پې چې کوم دی حرامې نه وي. او مختلط بعظم یا هغه چې هغه یو ځای شوي وي بعظم د هډوکي سره د هډوکي سره کومه وازګه لکه لم شو نو دا چې کوم دی په هغوی باندې حرام نه وه او نور هغه وازګې مازګې پې حرامې وي د غواګانو د ګډو بیزو. ذلک جزیناهم ببغیهم. الله فرمایي دا حرامول ما بدله او سزا ورکړې وه هغې یهودیانو ته په سبب د سرکشۍ د هغوی ببغیهم د هغوی د سرکشۍ نافرمانۍ د وجه نه اوښان پې حرام وو، بتکې او دغه شانتې دغه وازګې د ګردو او د خېټې چې کومې وازګې وي هغه پې چې کوم دی حرامې وي. وإنا لصادقون. او بېشکه مونږه خامخا رښتینې یو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. بلکې چې دوی ته دروغجن کوي ای نبي علیه السلام و چې هغه عذاب خو را نه دی، ته خو دروغجن یې، نو ته ورته ووایه چې پروردګار ستاسو ذو رحمت واسعه هغه خاوند رحمتونو پراخه پراخه واسعه د پراخه رحمتونو مالک دی. نو ځکه په تاسو باندې عذاب زر نه راولي، په بندګانو باندې عذابونه زر نه راولي. کېدای شي دا خلک عبرت وي حاصل کړي او توبه وباسي او چې بیا راشي که نه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. او نه واپس کړی کېږي باسه د الله عذاب د مجرمانو خلقونه. الله وي بچ کېږي خو نه مجرم ټیک ته مهلت ته میلاو شي خو نور بچ کېږي به نه چې که توبه نه وباسي. یا په دنیا کې اکه دنیا کې پیرانه شي بس په آخرت کې خو عذاب دی.
فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا. دې مشرکانو به کله دا خبره کوله لکه سوال لسم سپاره کې سورۃ النحل کې لو شاء الله ما اشرکنا هلته کې همداسې دې به دا خبره کوله که دا شرک او دا کفر دا الله پاک وي خوښ نه وي نو بیا به چې کوم دی مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو بیا به شرک نه وی کړی کفر به بیا مونږ نه وی کړی خو چې زمونږ الله پاک مونږ ته څه نه وي نو به دا خو معلومیږي چې الله پې رضا دی که نه الله پې خوشحاله دی نو دا خبره بیا بیا بیان شوې ده چې الله پاک په کفر باندې په ګناهونو باندې لکه راضي نه دی خوشحاله پې نه دی البته اختیارات خلکو له ورکړي که څوک کفر کوي دا هم د الله په اراده باندې الله د ارادې نه بغیر څه نشي کولی څوک او که څوک ایمان راوړي نو یو اراده ده او یو د الله رضا ده نو الله پې راضي نه دی الله تعالی فرمایي چې څنګه دوی تا دروغجن کوي نو مخکینو خلکو هم چې خپل پیغمبران دروغجن کړي تر دې چې عذابونه هغوی بیا څه کړي او ورته ووایي چې تاسو سره څه دلیل شته په دې خبره کې تاسو وایي الله پې رضا دی الله په شرک او په کفر رضا دی ښکاره یې که که نه که هغه دلیل د سره یي هسې اټکل خبرو پسې ځئ او بې دلیله خبرې او دا ورته ووایي چې فلله الحجة البالغه د الله لپاره په تاسو باندې دلیل مکمل د الله د توحید او د الله د حکمرانۍ دلیل په تاسو قایم دی دلایل موجود دي چې الله حکمران دی ځمکه د الله ده او قانون به هم د الله چلیږي او که الله په زور غوښتلی وي که نه ټول به په هدایت وي خو الله پاک زور نه کوي فیقول الذین اشرکوا زرده چې وی به هغه خلک چې چا شرک کړی کفر یې کړی الله دوی به وایي لو شاء الله که الله غوښتلی وي که الله یعنې غوښتلی وي چې مونږ د شرک ونه کړو مونږ د کفر ونه کړو ما اشرکنا نو مونږ شرک نه وی کړی ولا آباؤنا او زمونږ او نه پلارانو نیکونو زمونږ ولا حرمنا من شی او نه به حرام کړی مونږ هېڅ شی وی دا مونږ چې کوم شیزونه حرامو یا مونږ کفر کوو شرک کوو وی الله په دې باندې بې رضا دی الله پې خوشحاله دی نو دا به نور هم دروغ وي ښه حالانکه الله په شرک په ګناهونو باندې راضي نه دی دا خو بندره اختیار ورکړی دی چې ورګه چې دا خلک څه کوي کذالک هم دا رنګې الله فرمایي چې څرنګې دوی ستا دروغجن کوي نو دا رنګې کذب الذین من قبلهم دروغجن کړي هغه خلکو چې د دوی نه مخکې وو هغوی هم دروغجن کړي خپل پیغمبران حتی ذاقوا باسنا تر دې چې هغوی څکلی و زما هغه عذابو الله یې پخوانو قومونو باندې بیا عذابونه بیا راله ښه نو په دوی هم راتلونکي دي او دغه شانتې وشوله بیا پې قحط هم راغلی و د مکې په خلکو او په بدر کې مردار شو او یا کسان گرفتار شو او یا مردار شو او الله پاک مکه مکرمه مرکز د اسلام وګرځو الله پاک قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ويا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې آیا شته تاسو سره من علم دلیل تاسو سره دلیل شته چې تاسو وایي الله په کفر راضي دی نو څه دلیل در سره شته فتخرجوه لنا چې پس هغه راوباسئ هغه ښکاره کوي مونږ ته دلیل وښایي که نه کوم کتاب کې راغلي آسماني کتاب کې چې الله په شرک باندې خوشحاله دی ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مگر الا الظن مگر د ګومانونو هسې د ګومان پسې روان یې د پلار نیکه وایي زمونږ پلار نیکه چې کوم دی وایي داسې نو دا خبره بیا بیا بیان شوې ده چې کوم پلار نیکه عقل نه لرو هدایت باندې نه و د هغې تابعداري به نه کوي چې څوک د الله په قانون چلېدل داسې پلار نیکه تابعداري بیا ښه خبره ده وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ او نه تاسو مگر اٹکل خبرې کوي بې دلیله خبرې کوي دا ورته ووایه قل فلله الحجة البالغه وایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم پس خاص ته الله دپاره الحجة البالغه هغه دلیل البالغه مکمل دلایل د الله په توحید او د الله په حکمرانۍ باندې هغه په تاسو باندې قایم شوي دي دلایل موجود دي چې الله حکمران دی او الله یو دی دغه ته به څوک شریکوئ نه دغه نظام به منئ نو په تاسو دلایل موجود دي او تاسو پړئ فلو شاء لهداکم اجمعین پس که چېرته الله اراده کړې وې
ستاسو د هدایت نو لا هداکم اجمعین الله به تاسو ټول ته هدایت کړی وي الله کو تاسو اراده کړی وي د هدایت خو چې کوم خلک په خپل اختیار د هدایت سوال نه کوي نه غواړي الله داسې خلکو د بیا ګوره هدایت نه کوي ښه د دې وجه نه سوال پکار چې اهدنا الصراط المستقیم خدای پاک موږ ته نیغه لاره وښایي نو بیا الله ډېر مهربانه ذات دی بیا داسې خلکو ته هدایت نصیب کوي قل هلم شهداءکم الذین وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حاضر کوي تاسو شهداءکم او خپل گواهانو یعنی هغه خپل مشران الذين يشهدون ان الله حرم هذا هغه کسان چې هغوی گواهی کوي چې بشک الله پاک حرام کړی دی هذا دغه شیدونه دا تاسو چې کوم د ځان نه حراموي دا بحیره او صائبه مخکې تیر شوي که نه نو هغه خپل مشران او خپل گواهان په دې کې حاضر کوي چې گواهی خو وکړي چې کوم کتاب کې دا راغلي او که په دروغه گواهی کوي فین شهدو پس که چې دوی گواهی کوي پس که چې دوی گواهی کوي خپل مشران حاضر کی فلا تشهد معهم نو الله فرمایي پس ته گواهی مکوه د دوی سره یعنی دوی دا گواهی ما وره په دروغه گواهی ده الله تو سره اقرار مکوه یعنی ته اورم ما او الله پاک نبی علیہ السلام ته وایي د دوی خواهشاتو پسې مزه نو دا په حقیقت کې مونږ ته ګورې وایي ښه لکه پیغمبر د خواهش پسې نه دي ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابعداري مکوه د خواهشاتو د هغه خلکو کذبوا بآياتنا چې کوئی دروغجن کړي زما آیاتونه زما احکامات دروغجن کړي الله پاک وایي د خواهشاتو پسې مزه یعنی مونږ ته اوري اے مسلمانانو دې خلکو پسې مزه یې دا کافر او دا امریکانان او روسیان او دا چینیان دوی چې کوم دوی تابعداري باندې کوي ټیک ده که د ساينس کوم ترقی دوی کړې ده هغه ترقی د مسلمانانو وږي که نه هغه دې زده کړي لیکن د دوی د خواهشاتو عقیدو د دوی د پیشونو د خرابو خواهشاتو پسې به ګوره نه دي ملګرتیا به یې نه کوي نو موږ مسلمانان دومره کمه کړو چې موږ د هغوی نه هغه صرف هغه د هغوی هغه طرزونه زده کړو د کپړو د پیشونو هغه بې حیایي زده کړو نور چې هغوی کومې ترقۍ کړي دنیا په لحاظ سره هوایي جهازونه جوړوي ټینکونه جوړوي یا نور هغه ترقۍ موږ نور نه کوو خو موږ صرف کپړې د هغوی په شانتي کوو او پیشنې د هغوی په شانتي کوو موږ د هغه سره هغه بې حیایي زده کوو مسلمان دومره بېوقوفه شوی دی نو الله فرمایي والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون او تابعداري مکوئ الله فرمایي تابعداري مکوه د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرة چې هغوی ایمان نه لري په آخرت باندې آخرت یقیني نه ایمان نه وهم بربهم یعدلون او هغوی د خپل پروردګار سره یعدلون برابروي نور مخلوقات خپل رب سره ګوره دا بوتان موتان او دا نور خپل مشران او پلاران ګوره د هغې سره برابر کړي د الله سره نو دا د خلکو په خواهشاتو پسې به وي نه ځي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم نو مخکې دا خبره بیان شوله چې د ځان نه دوی کوم شیزونه چې کوم دی هغه حرام کړي نو الله پاک فرمایي چې دغه پرېږدئ الله چې کوم شیزونه حلال ګرځولي هغه استعمالوئ او دا کافران ناشنا خلک دي چې الله پاک کومې خبرې حرامې کړي دي الله شرک حرام کړی دی د مور او پلار بېعزتي الله حرام کړې ده د بچو قتل کول الله حرام کړي ګناهونه الله حرام کړي د بې حیایۍ څوک بې ګناه قتل کول الله حرام کړي د یتیم مال خوړل او په پیمانه کې او په تول کې کمې او دارنګې په دروغ گواهی بینصافي الله پاک دا ټول حرام کړي دا الله عهدونه نه پوره کول دا الله حرام کړي دي او تاسو ټول په دې کې چې کومې مبتلا یې وي په شرک کې مبتلا یې د مور پلار خیال نه ساتئ قتلونه کوئ د بچو قتلونه کوئ بې حیایي کوئ نو په دې رکو کې دا هغه خوراک د هغې شیزونو نه علاوه نور چې کوم دی د دین هغه خلاصه الله پاک ذکر کوي لنډه لنډه چې د دین خلاصه دا ده قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشئ
تعالوا راشي یعنی متوجه شي ادل ما حرم ربكم علیکم چې بقول علم هغه چې حرام کړی په تاسو باندې پروردگار تاسو راشه دا او پیژنئ الله تشركوا به شيئا دا چې تاسو یعنی شریک کړئ د الله سره یو شی معبودان باطلا دا الله سره شریک وي دا خبره باندې الله حرام کړی دي الله سره څوک شریک نه دا الله نظام به مني کته وجه د بل چا نظام دا شرک دی ګوره بیا ها د بل چا د نظام د لپاره مهنت کوي منډه وای او ځان ته نور مسلمان هم وای دا شرک دی بیا ځان ته مسلمان یو د سوشلیزم د لپاره منډه وای کمیونیزم د لپاره او دا خپل خوره د خپل اختیار دی زمونږه دا موږ د خدای خوره ده د خدای اختیار دی په دې ښه دا خبر دی شرک دی د کفر دی وبالوالدین احسانا او احسانو کوي د مور خپل سره احسان کول دا خبره معنی نه خدمت وکړي دا خو سره خدمت نه کول دا خبره حرام ده ولا تقتلوا اولادکم من املاق او دا چې تاسو مقتل کوي خپل بچي من املاق او د وجه د یاري د فقرنا دوی به داسې کارم کوو وی غریبانان بشو الکان به وجلو جنکۍ به وجلې لکه اوس هم چې کوم دی د دیني تعلیم نه خلک چې کوم دی په بچو دیني تعلیم نه کوي یاره ودا دنیوي په وکړو لکه بیا به خوراک مرک او تنخواه بله پیدا کوي او د دین نه خبره پاتې کوي نو دا ګورې قتل کول دي نحن نرزقكم وإياهم الله يمون رزق درکو تاسو ته وإياهم او دغه اولاد دغه ماشومان ته ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او من دې کې تاسو به حیا یو ته ما ظهر منها هغه چې دغه کم ظاهر دي وما بطن او چې کوم پټ دي چې کوم ښکارا به حیا دي او چې کوم پټ پټ به حیا الله دې من دې کې نو دا حرام دي نو کافران چې کوم نه په دغه به حیا کو مبتلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او مقتل کوي تاسو هغه نفس چې الله پاک حرام کړی دا غي قتل والے قتل کول الله حرام کړی الا بالحق مگر هغه قتل چې هغه په حق وي نو چې کوم قتل په حق دی بار بار بیان شوی دی چې انسان مرتد شي مسلمان دی او بیا کافر شو اسلامی حکومت بیا هغه قتل کوي که واپس کیږي نه دا رنګه څوک به ګناه وجلې د اسلامي حکومت په دغه قصاص اخلي یو سړی واده کړی شوی دی یو زنانه او بیا بدکاری کوي او ثبوت په وشو بیا به اسلامي حکومت هغه رجم کوي دغه په حق قتلونه دي دغه نه علاوه دا ټول نه حق دي که څوک پټي باندې کوي یا که څوک یو بل سره په غوسه شي دا ټول ناروا قتلونه دي نو الله وی اے کافرانو تاسو په قتلونو کې مبتلا یې حالانکه دا حرام دي ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون الله ودا حکومت تاسو توام تاکیدی حکم کوي تاسو ته الله پاک په دې سره تاسو وصیت کوي تاکیدی حکم کوي چې دا حرام نه ځان بچ کوي لعلکم تعقلون پر دې تاسو عقل نه کار واخلئ د سوچ نه کار واخلئ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون دی رکوع مبارکه کې د دین اسلام یو لنډه خلاصه احکامات بیان شوي دي بعض احکامات پرون هغه بیان شو دی آیاتونو کې الله پاک فرمایي چې اے مسلمانانو اے انسانانو د یتیمانانو مال ته په ناجایز طریقې سره نږدې کېږئ ما هغه به قبضه کوئ نه البته په یو ښکلي طریقې سره که څوک د یتیم په مال کې مثال په طور په یتیم باندې د هغه د مال نه په هغه باندې خرچه کوي او دا هغه د مان نه په هغه باندې تعلیم معلوم کوي
چې هغه د فائدې لپاره وي، د آخرت د فائدې لپاره، یا د دنیوي جایز چې کوم دی تعلیم پې کوي، یا د هغه د هغې مال حفاظت کوي، او یو له څوکیدار نیول پکار وي، په هغې طریقې سره څوکیدار له ونیسي، یا مثال په طور قاضي چې کوم دی پکې او د ملک حکمران او حکومت پکې هغه تجارت کوي، یا مثال په طور نیکه چې کوم دی لکه خپل پلار خو یې مړ دی، نیکه له تجارت کوي د په ښکلې طریقې سره چې هغه مال ضایع نه شي تر دې چې دی خپل یعنې بلوغ ته ورسېږي، حتی یبلغ اشده، بلوغ ته ورسېږي نو چې کله بیا بالغ شي نو که بیا عقلمند وي مال ضایع کوي نه، نو بیا ول هغه مال ورکړي. نو الله تعالی فرمایي د یتیم مالونه به ګوره نه خورئ ناجایز، او دارنګې پیمانه پوره کوئ او ټول چې کوم په صحیح طریقې سره کوئ. الله پاک فرمایي دارنګې علما فرمایي په دې کې ټولې چې کوم دی ذمهوارۍ هغه ډیوټۍ پکې داخلي دي، څوک د سکول استاد دی، څوک د مدرسې استاد دی، او په دفتر کې دی، نو خپل هغه ټایم پوره چې کوم دی په صحیح طریقې سره هغه ډیوټي کول. او دارنګې وروسته بیا الله پاک فرمایي چې کله ګواهي کوئ نو صحیح ګواهي کوئ، اگر چې په هغه ګواهي په یو خپل باندې کوئ لیکن ګواهي به صحیح کوي، یا فیصله کوي نو که ستا یو خپل دی خو لیکن فیصله به په هغه باندې یو قاضي دی یو جج دی نو فیصله به صحیح کوي. او چې کوم عهدونه تاسو کړي دي الله پاک محکمات دي، یا نظر دی، یا قسم چې کوم دی خوړ دی، یا صحیح نظر شوی، دارنګې چا سره جایز چې کوم دی عهد کړی وي نو هغه عهدونه پوره کوئ. الله پاک تاسو وی تاکیدي حکم کوي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. او بیا په آخر کې الله پاک فرمایي چې ورته ووایه چې دا د توحید دا لار، وان هذا صراطي، دا د توحید دا لار، او دا په دې آیتونو کې چې کوم احکامات بیان شو نو دا سیده لار ده، د دې تابعداري کوئ. او الله تعالی فرمایي چې د نور لارو پسې ګورې مه ځئ، که دا نور لارې به ګورې ګډې وړې کي دا الله پاک د لار نه. او دا الله پاک تاسو تاکیدي حکم کوي چې تاسو کې یعنې پرهیزګاري پیدا شي او ځان چې کوم د اختلاف نه بچ کړئ. نو حدیث مبارک کې راغی نبی علیہ السلام یو پیرا داسې یو کرخه وي راښکله نیغه، او بیا د هغې کرښې نه چاپېره ښي طرف ته ګس طرف ته نورې لارې کرښې راښکلې، او وی فرمایل چې دا نیغه لاره چې ده دا د الله پاک لاره ده، او په دې څوک روان وي الله ته به ورسېږي. د الله احکامات منل او دا دین منل دا یو نیغه لاره ده. او دا چاپېره چې کومې وي کرښې مې ترې راښکلې نو دا د شیطان هغه لارې دي چې په هر لاره باندې شیطان ناست دی او خلک رابلي خپل طرف ته. نو الله تعالی فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او منځ دې کوي تاسو مال د یتیم ته یعنی هغه استعمالوي ما په ناجایز طریقه، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقې سره چې هغه ښکلې طریقه ده، د فائدې کار پکې هغه لکای لکه مخکې بیان تیر شو. حتی یبلغ اشد، تر دې چې هغه ورسېږي هغه خپلو قوتونو ته، بلوغ ته ورسېږي، او چې کله بلوغ ته ورسېږي نو بیا هغه مال به ورله ورکړي که عقلمند دي. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، او الله فرمایي پوره پوره وکړئ پیمانه کول او تول کول بالقسط، په انصاف سره. که پیمانه بل لکئ تول چا لکئ یا ځان لکئ دي نو دوکه نه کول. لا نکلف نفسا الا وسعها، الله وی مونږه تکلیف نه ورکو یو نفس ته، یعنی مونږه حکم نکو هر انسان ته الا وسعها، مگر داغه د وس مطابق. الله پاک دا چې محکمات تاسو زه بیانوم دا تاسو په وس کې دي، دا داسې نه ده چې تاسو یې ګینې کوی نه شئ. واذا قلتم فعدلوا، او په هغه وخت کې چې تاسو خبرې کوئ یعنې څه ګواهي کوئ یا چاله فیصله کوئ، فعدلوا نو خو په انصاف سره کوئ. الله په هغه ګواهي کې انصاف نه کار اخلي، دروغ مو وایئ، رښتیا وایئ او صحیح فیصله کوئ د عدل. ولو کان ذا قربا، اگر چې هغه کسو چې په چا باندې ګواهي کوي او یا چا د پاره کوي
او چې چا باندې فیصله کوي یا د چا لپاره فیصله کوي اگر که هغه وی ذا قربا رشتہ دار نو د رشتہ دار خیال بنه ساتي وبعهد الله اوفو او الله فرمایي د الله د عهدونو چې الله کوم احکامات کړی دي دا الله سره د عهد کړی دی صحیح نظر دې کړی دی قسم دې خوړی دی او صحیح قسم دې جایز قسم دې نو الله وی د ما په هغه عهدونو باندې اوفو پورا واله وکي هغه نظر به پورا کوي بیا قسم دې خوړی دی هغه قسم به پورا کوي او ماته بیان کمات ته بیا په کفاره ور کوي ذالکم وصواکم به لعلکم تذکرون دا حکمونه تاسو توام الله پاک تاکید حکم کړی دی وصیت کړی تاسو ته په دې سره د پاره دې چې تاسو تذکرون نصیحت حاصل کړئ او نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دوی ته دا وایا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه او بشک دا توحید دا اسلامی نظام دا الله دا نظام چې دی الله چې کوم پیش کړي دا احکامات صراطي مستقيما دا زما لار ده یا نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې د خلکو ته وایي دا زما لار دا الله دا نظام مستقیما په دې حال کې چې سیده لار ده فتبعوه بتابعداري وکړئ د دې اندا سیده لار ده کې شکونه شبهات پکې نشته او دا نور لارې چې دي دا د کافرو دا لارې د خواهشاتو دا لارې د شیطان دا لارې نو دې پسې ورپسې کېږئ ما کنه دا الله لار بدنه ګورئ شي ولا تتبعوا السبل او تابعداري ما کوي د نور لارو فتفرق بكم عن سبيله الله فرمای فتفرق بكم عن سبيله پس دا نور لار بتاسو زائل کی او تاسو بدری کی عن سبيله د لار د الله نه کله نور لارو په لاړې او د نور خلقو په لاړې نبد بیا د الله د لار ګورګ نه پاتې ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون الله فرمای دا حکمونه دا تابعداري دا خبره چې الله دې ما د لار تابعداري وکړه نور لارو پسې مزه وصاکم به تاکیدی حکم کوي تاسو ته الله پاک په دې سره لعلکم تتقون لپاره دې چې تاسو بچ شئ دا ګډوډوالي نه د نور لارو پسې د تللو نه او الله تعالی فرمایي چې بیا دا خبرم دا تاسو ته درکوم د دې نن خبر شئ چې نبوت او پیغمبر را لګل دا څه نوې خبره نه ده الله پاک د پخوانه الله پاک پیغمبران را لګلی نو مکه خلکو ته بدا ناشنا خبره ښکاری ده کنه چې دا د ابو طالب دا یتیم وراره دا څنګه پیغمبر شو نو الله فرمایي ثم اعطینا موسی الكتاب الله دې بیا خبر در کوم تاسو ته اعطینا موسی الكتاب چې ورکړو ما موسی علی السلام ته کتاب تورات الله بما ور کړو هغه پیغمبرو کنه الله ځان دې نه خبر کوي کنه دا خبره موږ واوري پیغمبري څخه ناشنا خونه ده هغه ما کتاب ور کړو تماما علی الذی احسن د پاره د پورا کولو د نعمتونو په هغه چا باندې احسن چاغو خپل عمل کړو یعنی موسی علی السلام الله پاک موسی علی السلام خپل عملونه کوي نو هغه باندې ما نعمت خپل مکمل کو تماما علی الذی احسن او دا رنګ الذی احسن یعنی هغه ټول کسان چې چا په تورات باندې عمل کو کوم موسی علیہ السلام دا په ټول باندې یو نعمت شو دا هغه باغ قوم باندې نو الله فرمایي ما دا کتاب غل ور کړو تماما علی الذی احسن د پاره د تمامولو د مکمل کولو د نعمتونو په هغه خلکو احسن چې چا خولې والے کړو ان په هغه شریعت باندې پابندي کوله د موسی علیہ السلام په هغه نظام چې کوم پیش کړو دا د هغه لپاره مکمل نعمت وو وتفصيلا لكل شيء او د پاره د تفصیل الله فرمایي د پاره د تفصیل د هغه ټول شیزونو چې هغه شیزونو ته په دین کې حاجت او په هغه زمانہ کې چې کوم خبره ته حاجت نو الله پاک فرمایي دا ټول تفصیل پکې وو هغه ټول پکې بیان شي د هغه زمانه چې کوم احکامات پکارو وهدى ورحمه او د پاره د هدایت او د پاره د رحمت کولو د رحم کولو الله ما په رحم کو چې هدایت ته نصیب شي لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
د پاره د دا بنی اسرائیل په ملاقات خپل پروردگار باندې ایمان راوړي د دې لپاره د کتاب ورکړو چې دوی چې کوم دی آخرت ومني او د هغې لپاره تیاری وکړي. نو الله تعالی فرمایي په دې شلمه رکوع د سورت انعام چې دا اخیری رکوع ده د سورت انعام د دې په هم خلاصه ده چې الله پاک فرمایي چې تاسو خو د قرآن کریم نه مخ ګرځوئ اے د مکې مشرکانو اے کافرانو اے نافرمانو خلکو. حالانکه الله پاک دا غواړي چې په تاسو باندې دې کتاب تابعداري وکړي د قرآن کریم او تاسو د ابراهیم علیه السلام په هغې لاره باندې چې هغه د تابعدارۍ لاره وه چې تاسو چې کوم دی په هغې باندې وچلېږئ. ځکه د مکې خلکو به ابراهیم علیه السلام خپل مشر ګاڼه وایي دا زمونږ وینې کوو. نو الله تعالی فرمایي دا برکتي کتاب مې درلېږلی ها قرآن کریم چې برکتیان شئ د دې خدمت وکړئ د دې علم زده کوئ په دې عمل وکړئ د دې نظام او قانون هغه راولئ چې سبا د خو بیا دا خبره نه کوئ چې په یهودو باندې او په عیسایانو باندې کتابونه نازل شوي او خدای پاک موږ خو د هغې نه خبر نه لکه چې موږ خو امیین وو موږ له خو د هغوی ژبه نه راتلله تورات په یوه ژبه کې و انجیل په بله ژبه کې و دارنګه چې سبا دا بیا نه وایئ چې که موږ ته کتاب خدای پاک رالیږلی وی نو موږ به ډېر په هدایت باندې وی د دغې بني اسرائیلو نه دغه یهودیانو نه. نو چې سبا دا خبره بیا نه کوئ الله پاک وایي که تاسو په دې خبرو کې رښتینی یئ نو تاسو له ما کتاب رالیږلی دی واضح کتاب چې هغه هدایت دی او رحمت دی. خو چې څوک د دې د آیتونو نه د احکاماتو نه د دې د نظام نه مخ ګرځي او خلک هم ترې لامنه کوي نو د هغه نه غټ ظالم وی نشته. او الله تعالی فرمایي چې څوک د مخ ګرځي که نه خلک ترې منع کوي نو سخترین عذاب به ورله ورکوم ښه. وهذا کتاب انزلناه مبارک الله فرمایي دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی چې ما نازل کړی دی. الله وی ګوره ما نازل کړی دی څومره اوچت کتاب دی مبارکون ډېر برکتي دی خیر والا کتاب دی د دې لوستونکی برکتي دی د دې خدمت کوونکی برکتي دی د دې د نظام دپاره محنت کوونکی برکتي دی. فتبعوا به تابعداري وکړئ د دې کتاب. نو دا کتاب یوازې د قسمونو دپاره نه دی چې مونږ پرې د 10 روپۍ دپاره قسم خورو دا یو نظام الله وی ما درلېږلی. واتقوا لعلکم ترحمون او ویرېږئ د الله نه پرهیزګاري وکړئ چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. او دا کتاب د دې دپاره ان تقولو دپاره دی چې تاسو دا خبره بیا نه کوئ چې مونږ خبر نه وو. انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې خبره دا ده نازل کړی شو کتابونه په هغې 2 ډلو باندې زمونږ نه مخکې یعنې زمونږ نه مخکې چې کوم یهودو او کوم نصاراو نو هغوی له خو کتابونه ورکړي شي او مونږ خو هغه کتابونه لوستی نه شو زمونږ ژبه خو عربي وه نو مونږ خو ترې خبر نه وو. نو چې سبا له دا خبره نه کوئ الله پاک وایي عربي کتاب مې درولېږه ای د مکې خلکو او بیا د ټول عالم دپاره دا دی ښه دا انټرنیشنل کتاب بین الاقوامي کتاب دی چې سبا له دا بیا نه وایي وإن كنا عن دراستهم چې بېشکه شان دا چې و مونږه د دې د هغې لوستلو نه عن دراستهم د هغې د هغې درسونو او د هغې د هغې لوستو نه لغافلین خامخا ناخبر و غافل و ځکه مونږ امیون و مونږ خو انپړه خلک وو او مونږ له خو هغه نه راته هغه کتابونه نو چې سبا له بیا دا نه وایې الله وي عربۍ کې مې کتاب درولېږه تاسو ته او تقولو یا دا چې تاسو دا خبره بیا نه کوئ لو انا انزل علینا الکتاب که چېرته بېشکه مونږه په مونږ باندې نازل کړی شوی وی کتابو لکنا اهدا منهم نو خامخا وی به مونږه زیات په هدایت باندې منهم د دغې خلکو نه چې چاله کتاب ورکړی شو چې سبا له بیا دا نه وایې چېرې مونږ ته کتاب را کړی شوی وی نو مونږ به د یهودو نه او د عیسایانو نه زیات په هدایت باندې وو. نو الله فرمایي که تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ نو ما د لږ ور کتاب درلېږلی ښه انتظام مې له کړی د قرآن کریم په شکل کې د هدایت یو برکتي کتاب. فقد جاءکم بینة من ربکم وهدى ورحمة پس په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة یو واضح دلیل
یو واضح کتاب د پروردگار تاسونا او هدایت او رحمت فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها الله فرمای څوک غټ ظالم کې دی شي یعنی نشته دی غټ ظالم د هغه چانه چې څوک دروغجن کوي د الله آیاتونه او دا کتاب دروغجن کوي دې نظام نه مني وصدف عنها او مخګر زید دینا د دې آیاتونو نه د دې احکاماتونه او خلقم تلامه کوي نو الله پاک فرمایي دا غن غټ ظالم نشته سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا زرد جمون په بدلی ورکو سزا پر ورکو هغه خلکو ته چې څوک مخګر زی زماده آیاتونو نه الله دې بوله سزا ورکو ما سوء العذاب سخترین عذاب خراب عذاب الله سخت عذاب بوله ورکو بما كانوا يصدفون په سبب د هغه چې دوی مخګر زو او خلک منع کو او الله تعالی په مجد مکی خلق او دا نافرمانه خلق چې په داسې واضح کتاب ایمان نه راوړي کنه نو د څه په انتظار دي دا هغه وخت په انتظار چې کله ملایکی راشي د مرګ هغه ملایکی یا عذاب راوړي او یا چې کوم نه په آخرت کې او یا تی ربک اسا پروردگار راشي د حساب کتاب د پاره او د الله عذابونه راشي یا او یاتی بعض آیات ربک یا غباد نخي لکه د قیامت په نخو کې یو نخه هغه دام ده چې د قبلې له طرف نه بنور راوخیږي شپه به وګده شي دا ځناور به متنګ شي او چغې به شروع کی او چې ګوري خلک نه پدې کې د قبلې له طرف نه بنور راوخیږي او را روان وي د اسمان میز له براشي او دا غینه پس بیا واپس لاړ شي نو چې دا نه ښکارا شي کنه دا به د قیامت یو غټه نښه وي نو چې کوم خلک په دغه ټایم کې کوم کافر وو هغه د نور پرې راوخته د قبلې نه نو بیا به دغه توبه نه قبلېږي چې ایمان راوړي او دغه شان دي چې کوم خلک مسلمانان په دغه ټایم کې موجود وو په ګناهونو کې مبتلا وو توبه مخکې نه وخت کړي او نور پرې راوخته دا هغې نه پس بیا به دغه ګناه نه چې کومې توبه نه قبلېږي نو الله پاک وایي د هغې وخت په انتظار دی بیا به توبه وباسي بیا خو به توبه نه قبلېږي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه الله فرمایي دوی انتظار نه کوي دا نافرمانه خلک مگر دا هغه وخت چې راشي دوی ته ملایکې د روحونو قبض کولو دپاره یا د عذاب دپاره الله چې ملایکې کله بیا راشي او عذاب شروع شي بیا توبه قبلېږي یا ځنکدن د چا شروع شي بیا خو د آخرت علامې دی وویني بیا خو د غیب و ایمان ختم شه بیا هغه ټایم کې پر توبه نه قبلېږي چې ځنکدن شروع شو که څوک د کفر نه توبه وباسي د کافر توبه نه قبلېږي یا یو مسلمان دی ګناهونو کې مبتلا و ځنکدن کې بیا چې کومه توبه وباسي د ګناه نه هغه نه قبلېږي او یاتی ربک یا راشي پروردگار ستا الله غ عذاب را ورسیږي یا په آخرت کې الله د حساب کتاب د پاره راشي دغه حقیقت الله ته معلوم دی او یاتی بعض آیات ربک او یا راشي هغه بعض نخې د پروردگار ستا هغه بعض نخې د ځنکدن په ټایم کې ښکاره شي او یا چې کوم دی نور راوخیږي که نه د قبلې نه نو دا یو قسم ځنکدن د عالم شروع شو بیا قیامت په نږدې ښه روایتو کې راځي بیا به شپږ شلې کاله بس پاتې وي چې د قبلې نه نور راوخیږي نو شپږ شلې کاله به قیامت ته پاتې شپېلې ته خو یو کال به داسې وي لکه یو میاش داسې زر زر به تېرېږي میاش به داسې لکه هفته لکه د ورځ لکه د ګینټې نو بیا به قیامت ډېر نږدې وي ښه یوم یاتی بعض آیات ربک په هغه وخت کې چې راشي هغه بعض نښې د پروردګار ستا هغه نښه راشي که نه ځنکدن شروع شي او یا چې کوم دی هغه نور راوخیږي نو لا ينفع نفسا ایمانها فایده به نه ورکوي هر نفس ته ایمان راوړه د که دی اوس ایمان راوړي مخکې نه ایمان نه راوړی په ځنکدن کې دی څوک ایمان راوړي یا دغه نښه ښکاره شي او بیا څوک ایمان راوړي نو دا فایده نه ورکوي داسې نفس لم تکن آمنت من قبل چې مخکې ایمان نه راوړی د دې نه مخکې
او کسبت فی ایمانها خیرا آیا دا رنګ فائدہ به نور کی هر نفس دغه توبه کې مسلمانو ولیکن ځنګدان شوروش د توبه وباسي یا نور راوخته د قبلینا او دې اوس کومه توبه وباسي نو لا ينفع نفس ایمانها ان توبتها دغه توبه بدله پکار نه راځي او کسبت یا هغه چې نه کړي فی ایمانها خیره په خپل ایمان کې خیرنا سنی کی یعنی په ایمان په ټیم کې او دغه ځنګدان نه مخکې او دا غنور راختونه مخکې د نه کړي خیرن توبه نه وکړي سنی کی نه کړي ان توبه نه وکړي نو دا بیا توبه هم دغه مسلمان هم بیا نه قبليږي او دا مکه خلک او دا نافرمانه خلک ټیکيږي نه نو الله پاک نبی علیہ السلام دا فرمایي چې وته وایي چې انتظار کوئ ښا زم انتظار کوم او تاسو هم انتظار کوئ پته به ولګي ولنتظروا انا منتظرون به وته وایا چې انتظار کوئ بهشکه مونږ هم انتظار کوو د انجام پته به ولګي او الله تعالی فرمایي چې کوم خلک دا دین دا ټوټه کو الله دین را لګره او د پخوانه آدم علیہ السلام زمانه کې یو نظام پیش کو نوح علیہ السلام یو نظام پیش کو د وخت پیغمبر به نظام پیش کو خو خلک په ټوټه کې څوک يهود شو څوک نصارا شو څوک مشرکین دي او ډلې شو نو الله تعالی فرمایي لست منهم فی شیء اے نبی علیہ السلام ان ته مدینه بری د دوی د ټوټه کېدونه د دوی د عذابونو پتا باندې اثر نشته ته دین به بیانای هر پیغمبر به دین بیاناو نو چې څوک دین ټوټه کوي کنه لکه اوس هم بعضې خلک څوک د اولیاء پسې خبرې کوي څوک د علماء پسې او افسوس پکې دا چې بعضې خلک ترجمین د قرآن کریم کوي او بعض ټایم کې د علماء په داسې خبرې پکې وکړي نو حالانکه په هغه علاقه کې څه خدمت مشرانو چته نه کړي دا خو د هر علاقې خپل علماء او خپل خلک پیژني د مخکې نه څه خدمات را رواني نو بعد پکې نه ویني وراشي علاقې نن ته وجه بس دا ایمان دلته کې خلکو ته دراوړو ته وجه مخکې څوک د قرآن نه غني خبر نو الله تعالی پرم چې څوک دا دین ټوټه کوي کنه نو بس ته دا وینه بری دا وی معاملہ الله تسپاره لکه قرآن خو د تربیت لپاره راغلی دی او بعضې خلک د هغې داسې ترجمې او دغه کوي چې هغه څوک د اولیاو پسې خبرې کوي او څوک د علماو پسې کوي خلکو ته سپکوي دا یو میشن شروع دی ښه چې د خلکو په دې علماو باندې یو باور پاتې نه شي که نه نه دې دپاره سپکوي نو بس بیا به چې کوم دی کافرانو ته لار وزګاره شي خو کامیابېدی نه شي انشاءالله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله فرمای بشک هغه خلک فرقو چې هغه ټوټه کړه دینهم هغه خپل دین ان الله چې کوم دین ولري کړه هغه دوی ټوټه کو څوک شرک کوي څوک سکی څوک يهود شو څوک نصارا دي څوک داغي جنتان دي وکانو شيعا او وګرځیدل دوی ډلې الله فرمای لست منهم فی شیء نه ته اے نبی اسلام د دوی نه پس شي کې ان تا د دوی سره تانه به تاسو لګنه کیږي چې دوی ول ټوټه شو او نه پتا ته لاقي هغه سزا ته ملاويږي ته هغه نه بری انما امرهم الى الله خبر دادا ما ملل دوی هغه سپار دي شوی د الله تعالی ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به الله خبر ورکړي دوی ته په هغه چې دوی کوم کارونه کول نو چا چې بس نیکی کړی دا نو کم از کم یو په لس په الله ول هغه ثواب ورکړي او چې هغه نیکی ګوري باقی پاتې کړي غیر وانه کړي نه خراب کړي نه په ریا سره چا سره یې کړي دې زبادنې نه دي کړي او چا چې ګناه انت کې وړه نو ګناه چې کوم دی یو سزا به ته خامخا به ملاويږي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها هغه سوچ هغه راتلو کړ په نیکی الله وی نیکی راوړلا حاضر کړ اخرت ته فله 10 امثالها پس زده پارا هغه لس مثل هغه نیکی دي ان ته کوم دی یوه نیکی ان لس ثوابونه یو نیکی دا څه شو لکه لس نیکی کړی دي ښا نو لس ثوابونه به الله ور ورکړي
دا الله کرم دی. ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، هغه چا چې راتله کړي په ګناه سره دا غي نه توبه نه وخت کړي، فلا یجزا الا مثلها، نو پته دا بدله او سزا نه ورکړي کیږي مگر دا غي په شان دی. نو ګناه چې کوم دی دا غي یو سزا ده ښه، او یوې نیکي چې کوم لس بدلی الله ورکړي ښه. وهم لا یظلمون، او په دوی باندې به ظلم نه کړي کیږي چې رجا نیکی کې نکام شي هغه ثواب له لګ ورکی. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، ويا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشک د چې ما ته هدایت کړي خپل پروردگار په طرف ته نه غلاري، هغه نه غلار کم ده، هغه اسلامي نظام دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا، چې هغه دین دی سیده، قیما معنا مستقیم سیده دین دی، ملت ابراهیم چې هغه طریقه او د ابراهیم علیه السلام د حنیفه په دې حال کې چې هغه الله طرف ته حنیف و، الله ته مایل و، د الله دین باندې چلیدو، موحد و، د الله نظام یې منو. نو دې خلکو ته ووایه چې الله پاک ماته نیغه لار ښوولې ده، دغه سیده دین د یو اسلامي نظام، نور نظامونه نشته ښه، نور ناکام دي، نور چې کوم دی باطل دي. وما كان من المشرکین، او نو ابراهیم علیه السلام د شرک کوونکو نه. نو علم کې خلکو تاسو چې کوم شرک کوي، تاسو ابراهیم علیه السلام نوم اخلئ او موحد او خدای الله په نظام چلیدو. او الله پاک نبی علیه السلام ته فرمایي چې اے مسلمانانو ته وایا، دا ټول مسلمانان چې دا خبره کوي چې ان صلاتي چې ما مالی بدني عبادتونه لکه منځ او نسکی د ما مالی عبادتونه لکه حج قربانی شوي، و محیایا زما زندگی و مماتی زما مرگ ټول د رب العالمین لپاره دي، او د الله لپاره شریک نشته، او د دې توحید مونږ ته حکم کړی شوی دی. او د خلکو ته ووایه چې وانا اول مسلمین، چې زه اول چې کوم دی د مسلمانانو نه یم، ځکه هر پیغمبر په خپل امت کې وړاندې مسلمان وي، وانا اول مسلمین. او بل نبی علیه السلام وو د ټولو خلکو نه، د ټولو انسانانو نه، د ټولو مخلوقاتو نه وړاندې مسلمان دی ښه نبی علیه السلام. لکه تفسیر معارف القرآن لیکلی دی مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت الله علیه، چې حدیث کې راغلی اول ما خلق الله نوري، الله نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک زما دا نور پیدا کړ، او اول سره د هر ټولو شیزونه مخکې د نبی السلام دا نور محمدي الله پیدا کړ. نو نبی علیہ السلام د ټول نه وړاندې مسلمان دی ښه، په ظاهر کې خروج راغلی دی خو په حقیقت کې مخکې دی. نو دې خلکو ته ووایه قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین، وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان صلاتي چې بشک زما مونځ ان زما بدني عبادتونه، ونسکي او زما قرباني، زما مالی عبادتونه لکه حج او زکات او دا ټول، ومحیای ومماتی او زما زندگی ومماتی او زما مرګ لله رب العالمین، هغه الله رب العالمین د پاره دی. ان داسې خبرې چې موږ په اختیار چلیږي لکه مونږ شو حج شو موږ په خپل اختیار باندې کوو، نو دام زما رب العالمین د پاره دی، الله د پاره کوم. او زما زندگی محیایا ومماتی، ان داسې کارونه چې موږ په اختیار نشته، لکه انسان په خپل ژوندۍ کې د خپل مرګ اختیار ورې نشته، دې ته امور تکوینیه وي ښه تکوینی، څوک به بیماریږي، څوک په ناجوړه کېږي، څوک به جوړېږي، څوک به مالدار کېږي، دا ټول امور تکوینی دي. د چا به څومره عمر وي دا ټول د الله رب العالمین په اختیار کې دي ښه. لا شریک له، چې نشته شریک د هغه الله د پاره، او داغه نظام سره د بل چا نظام نشته، خبر دا که یو نظام د اسلامي. وبذالک امرت، او په دې توحید او د الله په دې نظام باندې ما ته حکم کړی شوی دی، د الله په دین باندې بچلېږي. وانا اول المسلمین، از اول د ټول مسلمانانو نه یم، د دې امت وړاندې مسلمان یم. یا نبی علیہ السلام د دې ټول خلکو وړاندې مسلمان نبی علیہ السلام دی. لکه دا خبره مخکې بیان شوله چې اول ما خلق الله نور، وانا اول المسلمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دی آیتونو مبارکو کې هم الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای او دارنګ هر مسلمان ته پکې دا تعلیم دی چې دا کافران تاسو ته دعوت درکې، دا نافرمان خلک او گمراهان خلک مسلمانانو ته وی اتبعوا سبیلنا، زمونږ د دې لارې تابعداري وکړئ، زمونږ پسې راځئ. لکه اوس هم دا کافران مسلمانانو ته دعوت ورکوي، په خوله باندې هم دا دعوت ورکوي او دارنګې هغوی چې کومې طریقې او کوم بې پردګۍ شروع کړي دي د هغې دعوت مسلمانانو ته ورکوي چې زمونږ په دې لاره باندې وچلېږئ. نو الله پاک مسلمانانو ته نبی علیه السلام ته فرمایي چې دوی ته جواب ورکوي چې غیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، هغه الله پاک چې هغه د ټولو شیدونو رب دی، د دې مالک دی او د دې حکمران دی، نو د هغه نه علاوه مونږ چې کوم دی د بل چا طریقه ولټو او د بل چا چې کوم دی تابعداري وکړو او د الله سره چې کوم دی په حکمرانۍ کې شریک کړو، د الله پاک سره په عبادت کې شریک کړو، د بل چا طریقې مونږ چې کوم دی هغه خپلې کړو. یعنې دا خبره د کېدو نه ده. او دوی به دا خبره کوله چې زمونږ تابعداري وکړئ نو ونحمل خطاياکم، ستاسو چې کوم دی د ګناهونو یعنې هغه پیټې او د هغې بوج یعنې مونږ ذمهوار یو. لکه اوس هم ډېر خلک وایي که نه، وایي د آخرت زه ذمهوار یم. نو الله تعالی فرمایي چې ولا تکسب کل نفس الا علیها، هر نفس چې کومه ګناهونه وکړي که نه نو بس هغه په دې کې به نیولی کېږي. او چا چې ورته د ګناهونو دعوت ورکړی دی نو هغه هم پکې په دې وجه نه رانیولی کېږي چې هغه خلکو ته دعوت ورکړو، ګناهونه یې خلکو ته وښولو، لیکن دغه کس د بل چا پیټه چې کوم دی پورته کوی نه شي. چې کوم انسان ګناهونه کړي دي، تابعداري کړې ده، نافرمانۍ کړي دي، نو هغه پکې هم رانیولی کېږي. او چې چا ته ورته د غلطه لار ښولې ده نو که چې غلطه لار یې چاته وښوله که هغه په هغې خبره باندې لسو کسانو عمل وکړو نو د لسو کسانو یعنې هغوی ته چې څنګه سزا میلاویږي نو دغه شانتې دغې کس ته به هم میلاویږي چې چا ورته غلطه لاره ښولې ده. خو څوک چې چا نه هغه پیټې پورته کوی نه شي، هر انسان د خپل پیټې چې کوم دی نور ذمهوار دی. نو دا خبره دوی هسې غلطه کوي چې نه مونږ ستاسو ذمهوار یو، ستاسو پیټې به بیا مونږ اوچتو. او الله تعالی فرمایي چې ستاسو به خپل پروردګار ته چې کوم دی واپسې کېږي او الله پاک بیا ټول چې کوم دی خبر کړي او د هغې هغه سزاګانې به چې کوم دی میلاویږي خلکو ته. او الله تعالی فرمایي چې دا ګوره سوچ وکړئ چې ستاسو نه مخکې یعنې په دې کورونو کې او په دې اجرو کې او په دې کارخانو کې او په دې جایدادونو کې هغه مخکې خلک سی شو، هغه چې کوم دی اوس یو هم نشته. دا رنګ تاسو هم چې کوم دی خپل ټیم تیر کړئ او بیا به تاسو هم چې کوم دی په دنیا کې نه یئ او دا دنیا بیا هم چې کوم دی آبادئ. نو د دې نه انسان له عبرت حاصلول پکار دي چې آخر مرګ را روان دی او پیشي را روانه ده. او الله تعالی فرمایي چې دنیا په لحاظ سره ما بعض خلک د بعضو نه اوچت کړی دی، څوک په مال کې، څوک په عزت کې، څوک په ښکلیوالي کې. دا ټول یو امتحان دی، الله پاک پکې امتحان اخلي. او الله تعالی زر در زر چې کوم دی سزا ورکوونکی دی چې څوک نافرمانه دي. ځکه قیامت هغه ډېر نږدې دی. ځکه چې کوم شی را روان وي که نه هغه لرې نه دی، چې کوم تیر شه بس هغه لرې شه. او الله پاک بخونکی دی وانه لغفور رحیم. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا سورت مبارک سورت انعام دا د الله د حمد نه شروع شو. او مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه تفسیر معارف القرآن کې لیکلي چې د الله د حمد نه شروع شو. الحمد لله الذي خلق السماوات، او د الله په مغفرت چې وانه لغفور رحیم،
په دې باندې چې کوم دا صورت ختميږي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته د الله تعریفونه د الله حمدونه نصیب کړي او الله پاک دې مونږ او تاسو ته مغفرت او بخښنه چې کوم دې نصیب کړي. نو الله تعالی فرمایي قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. ويا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نافرمانو خلکو ته چې څوک مسلمانانو ته دعوت ورکړي چې راځي زمونږ پسې امونږ تاسو پیټه به پوښتو نو ورته وایا اغیر الله ابغي ربا چې آیا د الله نه علاوه زولټوما او طلب کما بل یو رب د الله سره چې کوم دی بل څوک شریک کما او د الله پاک نه علاوه بل حکمران ولټوما نه بل چا نظام ومنم او دا غسر شریک کم وهو رب كل شيء او هغه الله پاک رب او مالک او تربیت کوونکې د دې ټولو شیزونو دی نو چې الله حقیقت کې تربیت کوونکې دی نو دا غسر موږ څوک شریکوي نه شو. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تكسب كل نفس او نکوي هر نفس هر نفس چې کومه ګناه کوي نو الله وی دغه ګناه دغه هر نفس دغه ګناه نه کوي الا علیها مگر پاغه باندې به دغه ګناه او دغه سزای چې څوک ګناه کوي نو هغه په کې نیول کېږي او چې چاته د ګناه لار خوړې ده نو هغه ته هم دغه وجه نه سزا ملایويږي چې د خلکو د ګناه لار خوړې ده. ولا تزر وازره وزر اخرى انا پورته کوي وازره یو نفس پورته کوونکې ګناهګار وزر اخرى هغه پیټه د بل یو نفس که څوک دا وچاره د بل چا ګناه پورته کوم نو الله تعالی فرمایي چې څوک چا ګناه پورته کوي نشي هغه پیټه چې چا کړی دا هغه ته په کوم سزا ملایويږي. ثم الى ربكم مرجعكم بیا خاص پروردگار تاسو ته تاسو واپس کیدلی فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون پس خبر بدر کی الله پاک تاسو ته دا هغه چې تاسو پاره کې اختلافات کوئ د دې دین په دې معاملې کې تاسو کوم اختلافات کوئ د پیغمبرانو سره د نیکانو خلکو سره نو الله پاک به تاسو بیا خبر کی دا غیر سزاګانو نه. وهو الذي جعلكم خلائف الارض والله غزات چې تاسو یې ګرځولې خلیفګان پزماکه کې خلیفګان دا څه مطلب چې لکه مخکې یو امتو دا غینه مخکې بل امتو بیا دا امت راغی بیا بل امت داسې نو نمبر په نمبر رسونه امت نو مخکینی امت یعنی خلیفګان او دا غي په ځای باندې بیا راشي نو دا اخیری امت دی او نبی اسلام اخیری پیغمبر دی بس قیامت نږدې دی. نو خلائف الارض یو مطلب دغه شو چې یو امت په ختم شو بیا به بل امت بیا به الله بل امت پیدا ک او دا رنګ خلیفګان دي داخله کو پلار مرشي زوی دغه په ځای باندې بیا دې پلار شي او بیا دې ختم شي بیا دغه زوی په ځای باندې بیا غنو سید د په ځای نو الله پاک هغه ذات چې تاسو یې خلیفګان ګرځولې په دې ځمکه کې او خو اختیار دې درکړې دی ګورې به اختیار نه یې ورفع بعضكم فوق بعض درجات او پورته کړی بعض استاسو فوق بعض پاسه د نور بعضونه درجات په اعتبار د درجو سره الله وی چاره می مال لګ ورکړي چاله ډیر او دارنګ عزت او حسن طاقت ليبلوکم فيما آتاکم د پاره چې الله امتحانو کې تاسو په هغه کې چې الله درکم مال او دولت او کم نعمتونه درکړي دي او کم طاقت درکړي په دې کې ور انسان امتحان ښه د غریب په غریبۍ کې د مالدار په مالدارۍ کې د بیمار په بیماری کې او د روغ په صحت کې. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم بشک پروردگار سا سریع العقاب غزر تر در عذاب ورکون کې دي دشمنان له عذاب ورکي د الله د دین دشمنان وانه لغفور رحیم بشک الله پاک خامخا بخون کې دي او رحم والده مسلمانان او نیکان خلق په باغی به بخنه کوي او ته باغی باندې برحم کوي.